کوو کنه تفسیر. نو یو اول نمبر فایده دا ده چې تفسیر اول زده کول جوړ شي. تفسیر څه ته وایي او بل تاویل څه ته وایي. د تفسیر او د تاویل چې دی یا فرق شته که نسته. نو د تفسیر معنا او د تاویل معنا چې د هغه دی ګوته کړي. اوس ګوره قرآن کریم چې دی دا د ټول د شریعت مبدأ ده. د تمام احکام شرعیه دپاره بنیاد چې دی هغه څوک دی قرآن کریم دی. نو د قرآن کریم په مقاصدو باندې څوک پوهېږي او تفسیر دی کوي نو هغه به هغه بنیادي علوم به د دی زده وي. لکه اوس مجتهدین د قرآن کریم تفسیر کوي په دی نحو صرف معنی لغت دا چې دی علم اصول فقه علم الاجتهاد دا ټوله د دوی چې زده وي نو بیا دوی د قرآن کریم چې کولی تفسیر. موږ خو صرف ناقلین د دوی د تفسیر یو. دوی چې کوم تفسیر کړی دی هغه موږ اوس رانقلوو. نو اوس په آیاتو کې مجمل آیاتونه راځي لکه بل ورځ چې موږ وویل تعرض راځي کې منسوخ آیاتونه کې راځي او دا رقم په آیاتو کې دا رقم آیاتونه راځي چې د ډېرو معناو احتمال چې دی هغه لري. په آیاتو کې داسې آیاتونه راځي چې تعرض کې او دا رقم آیاتونه راځي چې محتمل دي مجمل دي. نو یا داسې مسایل موږ ته راځي چې بالکل په قرآن او حدیث کې نه وي ذکر. نو د دې دپاره د چا ضرورت دی؟ هغه د تفسیر ضرورت. نو اول نمبر به موږ تفسیر معنا زده کوو. دی وایي معنی التفسیر و التاویل. معنی التفسیر نو د تفسیر او د تاویل معنا دا ده. علامه زرقاني رحمت الله علیه یو کتاب یې کړی دی مناهل العرفان هغه کې وایي تفسیر په لغت کې ایضاح او تبیین ته وایي. تفسیر په لغت څه ته وایي؟ ایضاح او تبیین. او دی بیا څه وایي اوس دی وایي التفسیر چې دی په لغت کې تفعیل دا د تفعیل له بابه څه دی من الفسر ماده د فسر سره بمعنى الابانه ابانه الله ښکاره کول ته وایي کشف و اظهار المعنى المعقول و اظهار او ښکاره کول دی المعنی د هغه معنا المعقول چې په عقل کې ده نو دا ته وایي تفسیر. و پیلو د دې هغه پیل لکه ضربه و نصره د دې دواړو مادې سره دي ضربه و نصره دواړه. یقال فسر الشیء یفسر بالکسر و دغه چې دی فسر الشیء یکسره او ویفسره په ضمه سره فسرا و فسره عربو به ویل ای ابانه ښکاره کړي. والتفسیر والفسر څه ته وایي الابانه ته وایي وکشف المغطا ښکاره کول د هغه پټ شي. و په لسان العرب کې وایي الفسر کشف المغطا والتفسیر چې دی کشف المراد که ښکاره کول د مراد عن اللفظ المشکل د مشکل لفظ څه هغه مراد ښکاره کول. و په القرآن په قرآن کریم کې هم دا رقم راځي ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. یعنې هلته د تفسیر ترجمه په چا سره ای بیانا وتفصيلا والمزيد من الفعلين أكثر في الاستعمال. وقال ابن عباس في قوله تعالى وأحسن تفسيرا هي تفصيلا. نو د تفسیر و معنا دا سو چې ایضاح تبیین او فسر ابانت او کشف ته چې دی هغه وایي او د دې لفظ مشتق چې دی هغه فسر ماده ده فسر کشف ته وایي. او بعضې علما کرام بیا وایي تفسیر چې دی وقال بعضهم بعضې بیا وایي هو مقلوب وایي دا اوښتی دی من سفره هغه وایي اصل خو موږ ویل فسره دی او دی وایي اصل کې دا لفظ څه شو سفره و د سفره سره څه جوړ کړي فسره یعنې پی راواخیسته د چا پر ځای څه شو سین سین یې د چا پر ځای څه شو د سفره معنا هم ایضا الکشف ته ویل کېږي. یقال ویل کېږي وایي سفرت المرأة سفورا اذا القت خمار عن وجهها. عربو به ویل سفرت المرأة وښکاره کړي ښځې مخ سفورا هغه وخت اذا القت خمار عن وجهها چې دی به خپل د پوړنې په د مخه څه وغورځاوه وهي سافره واسفر الصبح اسفر الصبح ای اوضاع وانما بنوه على التفعيل لانه للتكسير. او دا تفسیر لفظ د تفعیل د بابه څخه په دې وجه راوړي دی نه ویل چې فسر دی موږ اوس نه وایو چې موږ علم الفسر وایو موږ څنګه وایو ولې مجرد نه استعمالوي دی وایي مجرد ځکه د مجرد په معنا کې تکسیر دی. نو تفسیر معنا ډېر زیات وضاحت کول د قرآن کریم ده. لکه په قرآن شریف کې راځي یذبحون ابناءکم وایي فرعون د دوی زامنو حلالول دا د په کوم باب سره خدای پاک ویل په تفعیل باندې یذبحون یعنې ډېر یې حلالوي. نو تفسیر معنا ډېر وضاحت ته چره د قرآن شریف دا رقم وغلقت الابواب د یوسف علیه السلام مبارک هم راځي وایي دوی دروازې وتړې دی خدای پاک دی نه ویل چې غلقت الابواب بلکې د لام مشدد کې څنګه ویل غلقه یعنې کوم باب یې کې تفعیل هغه هم د چی دپاره د کثرت دپاره چې دی وایي دی وایي وقوله وغلقت الابواب سورة یوسف فکأنه یتبع سورة بعد سورة وآیة بعد
اخرى یعنی دروازې ټولې چې دي هغه بندې کړي. نو دی وایي نو اوس نو دا تفعیل باب کې چې دی دا د کثرت معنا ده، یعنې دوی دا دروازې ټولې یو بله پرله پسې چې دي دا یې بندولې په ښه بندولو سره. نو د تفسیر په معنا کې هم د هغه دی چې دا کوم هغه پسر یا سفر ښه وضاحت. وقال راغب اصفهاني صاحب وایي الپسر والسفر يتقارب معناهما، د دوی دواړو معناوې سره نږدې كتقارب لفظيهما، دا که لفظونه چې سره نږدې لكن جعل الفصل لإظهار المعنى المعقول. فسر هغه تفسیر ته وایي چې ته هغه معقولي معنا چې ستا په ذهن کې ده که د هغه وضاحت وکړي. وجعل ګرځول سوی السفر لإبراز أعیان للأبصار، لإبراز دپاره د ښکاره کول الأعیان د شیانو للأبصار دپاره د لیدلو. ګوره نو یو دی پسر راته ویل کېږي عقلي شیان د عقل د شیانو وضاحت کول، او سفر بیا راته ویل کېږي عیان پټ یو شی تا اوس درته توس لاندې پټ کړی دی دا ته راښکاره کړي. نو پسر وایي معقولي شي وضاحت کول د عقلي شي، او سفر وایي دغه یو شی یو چاته راښکاره کول چې خلک یې وویني. نو دغه چې دی لکه عربو به وایي فقیل سفرت المرأة عن وجهها، ښځې خپل مخ ښکاره کړي. نو څه معنی و د دې مخ دا عقلي شی دی که دا عیان دی دغه ظاهري شی. البته دې خالي په پوړنې پټ کړی نو هغه به یې لرې کړي. بعض بیا وایي تفسیر چې دی دا د تبصرتون څخه مشتق دی. تبصره دا ته وایي چې یو طبیب په اوبو کې په غور فکر چې دی هغه کوي، اوبه وګوري او بیا دی پر هغه باندې یو خپله رایه چې دی هغه قایمه کړي. نو دا رقم هم مفسرین چې دي هغه هم د قرآن کریم په تفسیر کې غور فکر چې دی هغه کوي. نو دا د تفسیر لغوي معناوې شوې. اوس تفسیر په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي؟ والتفسیر په الاصطلاح عرفه ابو حیان. ابو حیان هغه د تفسیر دا رقم کوي، وایي تفسیر علم تفسیر په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي علم يبحث عن کیفیة النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها. علم التفسیر دا اوس چې موږ وایو اوس په شروع کو احکام، علم التفسیر دا رقم یو علم دی یبحث چې په دې کې بحث کېږي عن کیفیة النطق بالخبر د نطق د لفظ نطق راشي چې ته به څنګه تلفظ به کوې په الفاظ د قرآن. نو ګوره علم التفسیر هغه علم دی چې موږ ته دا راشي چې ته به د قرآن کریم په الفاظ باندې نطق څنګه کوې، یعنې قرت یې راشي. ومدلولاتها او د قرآن کریم پر کومه معنا دلالت کوي. و احکام الافرادیه و ترکیبیه، احکام انفرادي احکام چې اجتماعي احکام، و معنیها او هغه معناګانې علم تفسیر مصطلح شوي د قرآن التي هغه تحمل علیها حالة الترکیب چې پر هغه معناګانو باندې د الفاظ په ترکیب په حال کې حمل کېږي. و تتمات لذلك او علم تفسیر نور د دې معناګانو د دې تتمې مصطلح شوي. او بل دا یو تفسیر د تفسیر یوه ترجمه یو تعریف یې داسې وي. نو چې علم تفسیر هغه علم دی چې موږ ته د الفاظ نطق راشي د کیفیت، دویم د قرآن د الفاظ مدلولات او احکام راشي دا او معناګانې چې د هغه دا راشي دا ته وایي علم التفسیر. او بعضې بیا وایي علم التفسیر دا یو داسې علم دی هو علم یبحث فيه عن القرآن الکریم، چې په دې علم التفسیر کې بحث کېږي د چا څخه د قرآن کریم څخه من حيث دلالتي على مراد الله تعالی بقدر طاقت البشري. نو علم التفسیر هغه علم دی چې په دې کې بحث د چا څخه کېږي؟ قرآن کریم د قرآن کریم څخه په کومه طریقه سره په دې حیثیت سره چې دا قرآن دلالت کوي د خدای پاک پر مراد باندې د چا د طاقت موافق، د انسانانو د طاقت موافق چې دی. نو دا وروسته بیا دا لیکلي دي وقال زرکشي وقال الزرکشي هغه به وایي التفسیر علم يفهم به کتاب الله تعالی المنزل على نبي محمد صلی الله علیه وسلم وبيان معانيه واستخراج احکامه وحکمه. هغه بیا وایي علم تفسیر دا علم دی چې په دې سره موږ د قرآن کریم هغه کتاب چې پر نبي اسلام نازل شوی د دې معناګانې د دې احکام چې هغه موږ زده کړو دا ته وایي دا د علم تفسیر. وروسته دی وایي والتاویل فی اللغة ماخوذ من الاول. نو یو تفسیر سو تفسیر خو نه دا وضاحت ته وایي، یو بیا تاویل دی چې و د تفسیر او د تاویل فرق. دی وایي تاویل چې دا مشتق دی د اول څه ته ویل کېږي وهو الرجوع الى الاصل. اول دا ته ویل کېږي وخپل اصل ته يقال آل إليه أولا ومآلا أي رجعه، ويقال أول الكلام تأويلا وتأوله، ويبلاني په خپل کلام کې تأویل وکړي أي دبره هغه وګرځوي وشاته و تدبیر یې ورکړي برابر یې کړي وقدر او اندازه کړي وفسر او وضاحت یې وکړي. وعلى هذا فتأويل الكلام في الاصطلاح له معنیان. د تأویل څو معناوې دي؟ اوله معنا بما او تأويل الكلام بمعنى ما أوله إليه المتكلم. تأویل دې ته ویل کېږي چې متکلم
یو چا خبره وکړه بیا دی د خپلې خبرې یو وضاحت تاته وکړي وایي زما په دې لفظ سره دا معنا مراد وه نو دې ته دا د تاویل یوه معنا شو. نو دی وایي او ما یؤول الیه الکلام و یرجع یا تاویل دې ته ویل کېږي چې کلام و هغه ته راجع کړي او د کلام رجع و هغه ته کېږي والکلام انما یرجع و یعود الی حقیقته د کلام رجع و خپل حقیقت ته کېږي التي هي عین المقصود وهو نوعان انشاء و اخبار ومن الانشاء الامر وغيره. نو دغه چې دی اوس په تعویل الامر هو الفعل المامور به لکه اوس کله کله دا رقم راسي نو دی وایي تعویل دې ته ویل کېږي چې متکلم یو خبره کړې ده ته دا د خبره و هغه اصل ته رجع و هغه اصل ته چې وګرځه و هغه اصل ته رجع ور وکړې دا ته وایي تعویل. تعویل معنا ده اوس د شي رجع و چا ته کېږي و خپل اصل ته کېږي که اوس نو لهذا ته چې کله د شي اصل کلام و خپل اصل ته راجع کوي کلام څو قسمو یو خبر دی یو انشاء ده د انشاء کې مطلب امر دی و د امر تعویل ته په فعل د مامور به سره وکړي امر خدای پاک اوس لکه خدای پاک څه وایي وایي سبح لکه اوس ګوره وایي تعویل د امر هو الفعل المامور به ومن ذلك ما روي عن عائشة قالت كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني يتأول القرآن څه يعني تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ګوره په قرآن شریف کې خدای پاک و نبي علیه السلام ته وویل ول ته تسبیح وایه والحمد وایه اوس نو دا سبح کومه صیغه ده امر و په امر کې تعویل څنګه کېږي په امر کې تعویل وایي کله کله په امر کې تعویل دا رقم کېږي چې ته د ذکر خو د امر صیغه ده په دې کې ته تعویل وکړې مراد ځینې هغه فعل مامور به کې لکه ګوره بیبي عایشه نه وایي خدای پاک و نبي صلی الله علیه وسلم چې فسبح ته تسبیح وایه او حمد وایه نو دا ورته وایي چې څنګه به تسبیح وایه نو خو امر اوس دغه امر نبي علیه السلام راوست په فعل مامور به تعویل وکړي یعنې نبي علیه السلام به څنګه وایي سبحانک اللهم وبحمده څنګه یې وایي اوس نو که ته سوال وکړي چې نبي علیه السلام دا وایي سبحانک اللهم وبحمدک دا ولې نبي السلام دا وایي بیبي عایشه نه وایي ولیتأول القرآن نبي علیه السلام به په قرآن کریم کې تعویل وکړي یعنې د سبح سبه دا سبح به د اصل ته رجع کړي دا امر صیغه ده نو امر خدای پاک ته دغه وایي اوس ګوره تا د خدای پاک وایي اقیم الصلاة اقیم لمونځ قایم کړي د دې معنا څه ده یعنې هغه فعل ورسره وکړه دلته چې خدای پاک وایي فسبح ته تسبیح ووایه د دې تسبیح معنا تعویل یې دا دی اصل کې رجع اصل یې رجع هغه دی چې هغه فعل چې دی یاد کړه نو به هر حال او دا چې دی هغه وروسته بیا دویم دی لاندې د لیکلي دی وایي تعویل کلام ای تفسیري و بیان معناه چې یو تعویل دې ته ویل کېږي چې یو شی خپل اصل ته رجع کول دویم تعویل دې ته ویل کېږي چې ته د کلام تفسیر او معنا یې بیان اوس زموږ اصل دا دی اوس ته راکړه واړوه دا والتعويل في عرف المتأخرين هو الصرف اللفظي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به وهذا الاصطلاح لا يتفق مع ما يراد بلفظ التعويل في القرآن عند السلف. بعض متأخرین علماء کرام بیا دا وایي تعویل دې ته ویل کېږي چې صرف اللفظ د لفظ ګرځول دي د راجح معنا څخه ته لفظ وګرځوه و معنا یې مرجوح یا تعویل بعضې وایي دې ته ویل کېږي د مرجوح معنا څخه ته لفظ وګرځوه چاته و معنای راجح ته. اوس د تعویل او د تفسیر چې دی تفسیر کې وضاحت ته لفظ کېږي او په تعویل کې چې دی هغه دا کېږي چې ته یو لفظ د مرجوح معنا څخه وګرځوه چاته و راجح معنا و د تعویل او د تفسیر چې دی هغه فرق شته که نه تعویل او تفسیر اوس چې موږ وروسته وایي تعویل او تفسیر موږ شروع کوو د تعویل او د تفسیر چې دی هغه فرق شته که نه نو دی وایي ګوره د تعویل او تفسیر فرقونه یې د ذکر کړي الفرق بین التفسیر و التعویل دلته د درې څلور پنځه فرقه ذکر کړي دي په لاس څپک ګور د هغه خلاصه دا ده چې تفسیر او تعویل یو شی دی که دا جلا جلا فرق شته په قدیم زمانې د مفسرینو وایي دا طریقه وه چې هغوی به د تفسیر دپاره د تفسیر لفظ به د استعمالوي او بل به لفظ د تعویل